نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د امام مهدی صفاتو کې د هغه نوم به محمد وی او د والد صاحب نوم به عبد الله عبده دغه سره متعلق وي او د والدین نوم به آمینه وي او پیدایش په مکه یا په مدینه منوره کې وي او د اصل په اعتبار سره به د یمن نوي او د نسب په اعتبار سره بنو هاشم او د پلار نسب به حسن رضی الله عنه تا او د مور نسب به حضرت حسین رضی الله عنه تا رسی او د اتلس کال عمر کې به د حجاز نه جلا وطن کېږي واپس یمن طرف ته او د خراسان تور جندو سره به تعلق وي. د سره د امام مهدی د رستنه زندگی متعلق په مختلفو کتابونو کې مختلف قسمه روایت راغلي دي او دا خبره واضحه ده چې د عربو په نزدیک د قصور اعتبار نه کیږي، یعنی هغه انسي چې هغه لس شل پنځیش لس شل دیرش سلويخ پنځوس د دې اعتبار کیږي او د لاندې قصور اعتبار اکثر نه کیږي. علما حضرات په دې خبره باندې پوهیږي، دې خبره نه واقف دي. د دې وجه په مختلفو کتابونو کې د امام مهدی د رستو زندگی متعلق مختلف روایت راغلي دي. دا هغه ټولو نه دا خبره ذهن ته راځي چې د امام مهدی د باقاعده تحریک او د دین فکر او د دین تجدید هغه منهج هغه با په 20 کاله یا د 10 کاله عمر کې هغه به هغه د دین فکر الله رب العالمین په لکه اچي او بیا به رستو د دینه د امام مهدی د دې لپاره د خراسان د سفر هغه بم په دې نهج باندې غالبا وي. د سره د امام مهدی علیه الرضوان باقاعده ظهور هغه به د سلويختو کالو په عمر کې کیږي. د سلويخ کالو عمر نه مقصد دا نه دی چې متعین سلويخ کاله، لکه څنګه چې مونږ عرض کو د عربو په نزدیک د قصور اعتبار نه کیږي. د سلويختو کالو نه مراد دا دی چې د دې با یو سلويخ دو سلويخ درې سلويخ څلور سلويخ پنځه سلويخ شپږ سلويخ اووه سلويخ اته سلويخ او یو کم 50 په دې درمیان عرصه کې بعد هغه ظهور کیږي، یعنی د یو سلويخ نواله تر د یو کم 500 پورې دی باندې د سلويخ اطلاق هغه کیږي. چونکه د عربو په نزدیک د قصور اعتبار نه کیږي، د دې وجه د سلويخ توهین سببي او دغه کې به عمر وي. خود د دینه مخکې بعد د تحریک عروج او د خلکو په لونو کې د دې محبت هغه په مختلفو طریقو کې د دینه مخکې هغه ظاهريږي. د دې علمي شان او د امت فکر او د امت د فکر لپاره مختلف اسفار او بیا یو باقاعده د انصارو او د دین مددګارانو ترتیب د هغه پرانا کې با الله رب العالمین د دینوم هغه اوچتي، لکه څنګه چې د مجمع البحار په یو روایت کې راځي چې د دې اوچتواله او د دې د نوم بلندي او د تحریک آغاز هغه با د یو داسې نوم په ذریعہ کېږي چې هغه نوم د دې حقيقي نه وي بلکې غیر حقيقي نوم به وي. لکه د مجموع البحار روایت کې دادي چې د دې نوم به د دې تحریک په داسې انداز کې شروع کیږي چې د دې حقيقي نوم به خلکو ته معلوم نه وي او مشهور به نه وي او غیر حقيقي نوم سره به د دې تحریک آغاز کیږي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.